سورہ نمل نور لسم سپارہ آیت نمبر 38 واقعہ د صالح علیہ السلام او د هغه د قوم بیانېده. په دې مسله باندې چې سلامتیا ورکوونکي او بچکوونکي دا یو الله تعالی دی. تو ګوره صالح علیہ السلام قوم ته مسله بیان کړه، قوم انکار وکړ، هغه ته منصوبه د قتل جوړ کړه. الله تعالی صالح علیہ السلام بچ کړ او قوم باندې عذاب راغی. صالح علیہ السلام ندی مطالبه د معجزې کړې وه. هغه معجزه فرمایشي معجزه چې موږ له دې ګټې نه اوښه پیدا کا. صالح علیہ السلام الله تعالی نه دعا غوښتې وه او هغه اوښه پیدا شوې وه. دې ته ویلي چې دې اوښې ته به تاسو ضرر او نقصان نه رسوئ، که دې ته مو ضرر او نقصان ورسو نو بیا په تاسو باندې عذاب راځي. دغه کلي کې او دغه ښار کې یو 9 کسانو لوفرانو بدماشانو ځان ته زورور وي. د هر یو ځای کې هره علاقه کې داسې څه کسانی چې هغه ځان ته بدماشان وایي، ځان ته زورور وایي چې زموږ د مقابلې هغه څوک نشته. هغه کله حق پرسته ته هم چې نو رکاوټ جوړېږي او مخې ته ورته ودرېږي او د هغې نه انکار کوي او د هغه ته د ضرر رسولو کوشش کوي، منصوبې کوي. دغه شان د صالح علیہ السلام په قوم کې هم یو 9 کسانو 9 رهطین. رهط اصل کې قبیله او خاندان ته ویلی شي، خو دا هم داسې کسانو چې د هر یو پیروکارو د هر یو سره ځان له خپله ډله وه او دا 9 کسان چې نو دا به رایوځای کېدل او دوی به په یو ځای باندې مشوره کوله. د دې د وجې نه ورته رهط وویل. یفسدون فی الارض، فساد دی کو په ځمکه کې. فساد یې په ځمکه کې څه؟ فساد یې په ځمکه کې دا و د صالح علیہ السلام خلاف منصوبې جوړولې چې دې ووجنو دې د دې مخ د ځمکې نه اخوا کړو، موږ ته بچیانو لاره صفا شي او موږ چې څنګه بیا ژوند تېروو څنګه غواړو نه هغه شانتې به کوو. دویم فساد یې دا و چې په قوم کې به چرته هم چې نو عیب ولیده، دې قوم کې به چرته هم چې نو چا کې یو عیب ولیده نو په عیب باندې به پرده نه اچوله، بس عیب به چې دی نه هغه خلکو ته بیانو. دا فساد او عیبونه د خلکو به خورول. حال دا دی چې د مسلمان عیب دی ولیده نو هغه خوروه مه، په هغې باندې پرده واچوه. حدیث مبارک کې راځي من ستر مسلما ستره الله علیه. چا چې په یو مسلمان باندې پرده واچوله نو الله تعالی په ده باندې پرده واچوي. ځکه هر انسان کمزور دی او د هر چا نه چې نه غلطي کېږي او په هر چا کې عیبونه هغه شته. نو چې تا نن په یو مسلمان باندې پرده واچوله په تا به الله تعالی او یا پردې واچي او چې الله دې پټ کړي بیا ستا عیب هغه څوک هم نشي لیدی. نو په دې خیال باندې چې زما عیبونه د خلکو د نظر نه پټ شي، د چا عیب هغه بیانوم او خوروم. هغه مسلمان ته ځان لا پټ غونتې ووایه چې یاره تا کې دا غلطي ده، زما په نظر کې دا کار ټیک نه دی، یا د شریعت په نظر کې دا کار ټیک نه دی، دا کار مه کوه، داسې ځان لی پوه کا. ځکه حدیث مبارک کې راځي چې مسلمان دا د مسلمان د پاره آینه ده، مرآت المؤمن. مسلمان د مسلمان د پاره آینه ده. محدثین هلته وایي چې یاره دا آینه ورته ویلې دا ولې؟ وایي د هغې وجه دا ده چې د آینه ته مخ ته ونیسې او دې کې وګورې نو چې ستا په دې مخ کې څومره عیب دی نو هغه تا ته هم اقمره ښیي، د هغې نه زیات درته نه ښیي. څومره عیب دی هم اقمره درته ښیي. مسلمان هم چې په خپل مسلمان رور کې عیب وویني نو چې څومره دی هم اقمره به ورته بیانوي، زیاتوي به نه.
چې نو مساله او پکې چینا بچ څومره دی او مغمره به بیان. دویم دار دا آینه چې د انسان ته مسلمان ته دا عیب خي، خو چې دا عیب ورته خي نو دا شور زوګ نه کوي، خاموشي سره ورته خو چې ستا په دې مخ کې په دې زبانه دا داغ دی. دغه شانت یو مسلمان چې بل مسلمان ته راغی عیب خي شور زوګ بنه جوړي، بلکې ځان له بو ته پټ مونتی وي چې پتا کې دا عیب دی، دا د ځان نو باسا. درې مچرین هغه دا چې د آینه د مختونی سي نو دا عیب صرف د ته بیانې بل چاته نه بیان، صرف هم د ته خي بل چاته نه خي. دغه شانت یو مسلمان د بل مسلمان د پاره دی به د خپل مسلمان رو عیب بل چاته نه بیانې، صرف هغه ته به وي هغه په نیت د اصلاح چې دا هغه اصلاح وشي. څلورم دا ده چې د آینه ته مخ ته ونیسې نو ستا پرې مخ کې یو داغ دی، هغه به تا ته وښیي خو په دغه ټیم یې درته ښیي. او که تا دا مخ ووینځه او مخ دې صفا کړه او عیب دې نه ختم شو نو بیا تا ته نه ښیي، بیا تا ته نه ښیي، بیا دغه آینه چې نو مخ ته نیسه بیا چې درته دغه عیب نه ښیي. دغه شانتې یو مسلمان کې یو عیب و، هغه عیب چې دی نه هغه ورته تا بیان کړ، ځان له دې ورته ووایي چېرې دا کار تا کې دی، دا صحیح نه دی، دا د ځان نه وباسه. هغه عیب هغه د ځان نه وویسته، غلطي د ځان نه لرې کړه، بیا ورته د هغې تذکره مه کوه چې مړه ته خو هغه سړی هغه بله ورځ در کې دا غلطي نه وه چې دا کار به دې کوو. بیا به ورته د هغې تذکره نه کې، بس هغه د ځان اصلاح وکړه چې د ځان اصلاح یې وکړه ته یې ورته څه له بیا وې. پنځم دا ده چې همدغه آینه ده دا تا مخ ته ونیوله او په هغې کې تا ته عیب ښکاره شو، خو که دغه آینه بل چا راوچته کړه او هغه مخ ته ونیوله نو ستا هغه عیب چې نه هغه ته نه ښیي، هغه ته به خپل عیب ښیي، ستا عیب ورته نه ښیي. دغه شانتې به یو مسلمان د بل مسلمان د پاره دی به د هغه مسلمان رور عیب هغه بل ته نه بیانوي، هغه ته به نه وایي چې راشه چې نو په هغه کې دا عیب دی، هغه پې خبره نه. د دې د وجې نه مسلمان د مسلمان د پاره نه ده. نن خو چې مونږ په مسلمان رور کې عیب ووینو نو هغه ته یې نه وایو چې د هغه اصلاح وشي، په هغه باندې چې نو چم ګاونډ کلي علاقه هغه پې خبر کړو او چې کوم ځای مجلس لګي نو د هغه تذکره پکې کېږي، هغه فلاني دا کار کړی و که نه، نو ځان هم ګناهګار کو اصلاح هم ونشي، او که خبر هغه ته ورسي نو الټه د هغه نفرت پیدا شي. یا داسې کوو چې چا کې عیب ووینو نو د ډلې په مخ کې ورته وایو هلکه تا کې دا عیب دی، د هغې نقصان هغه څه وشي هغه نور هم په ضد باندې ودرېږي، هغه بیا هغه خپله اصلاح نه کوي. وایي ده به ما ته ځان له ویلي و که نه، چې نو ځان له ویلی ما به کار د ځان نه ایسته وي، د ډلې په مخ کې وي نو دا ډلې په مخ کې چې چاته خبره وکړي هغه خپل ځان شرمنده محسوس کړي، یو شرمېږي هغه بیا چې نو زړه کلک شي هغه بیا نه رسته کېږي. یو ځل یو طالب و نو هغه به د مازدیګر لمونځ نه مخکې چې نه کرکټ لټه، ما ته چا وویل یاره دا فلانې هلک دی داسې داسې قسمه دی او دی چې د مازدیګر لمونځ نه مخکې کرکټ لري. هلکان دي ځوانان دي بس چې دی نو پوه نه په ځان باندې. ما یو ورځ چې نه هغه ما ځان لکه ومېلیده، ما ورته یې ګوله ته داسې کې خو دا مه کوه، کرکټ کوه که نه، او ته ورزش کوې که نه نو کوه که نه، خو د مازدیګر لمونځ وکړه او د لمونځ نه وروسته لاړ شه وکړه، ماښام لمونځ له واپس ځان له ورسوه، چکر دې ولګوه، منډې ترړې ووهه، ورزش دې وکړه. یو میاشت چې نو تېره شو نو میاشت پس ما سره بیا هغه میلو شو، مخې له راغی، ما ته یې مولي صاحب وایي چې تا ما ته په هغه ورځ ویلي دي که نه، وایي د هغې نه وروسته زه بیا چرې چې نو د مازدیګر نه مخکې نه یم وتی، هسې هم نه یم وتی، لمونځ به مې وکړه د هغې نه وروسته به وتم. وایي ما وایي چې مولي صاحب ما ته دومره په پرده کې دا خبره وکړه او ځان لې راته وویله، ته وګوره زما یې څومره خیال وساته، حالان کې شاګرد مې و، ما ورته په ډلې په مخ کې هم ویلي شو، خو نه ما هغه شانتې ونه کړه، د هغه اصلاح وشوه. که د ډلې په مخ کې مې ورته ویلي وي شرمولې مې و، نقصان به دا شي چې د اصلاح په ځای به چې زه بیا دې نه مفتي ځم. ځوان کې خو چې نه هغه د ضد ماده پرته ده او چې نور هم چې نه په ضد کې راځي، دې د وجې نه چا کې د عیب ولیده هغه ته ځان له ووایه، هغه چې نو شرموه ما او چې څومره دی مکه مره ورته ووایه، دې سره به اصلاح وشي.
دی بسکول یفسدون فی الارض چې په یو کس کې به عیب ولید ټول کله او ټول علاقه به په باندې خبر کړه دا غي بچي نقصان پیدا شو یفسدون فی الارض ولا یصلحون اصلاح نه کوله جوړ جاړي نه راوستو چې د خلکو په منځ کې اتفاق او اتحاد پیدا کی د خلکو په منځ کې مینه او محبت پیدا کی دا څه نه کول بلکې کار یې سو دو کسان جنگون د دو کسانو په منځ کې اختلاف پیدا کول معاشره چې نه غلط طرف ته بوتلل سم طرف ته چې نه بوتلل دا د دې کار ولا یصلحون او دې چې نه اصلاح نه کوله د صالح علیه السلام مبارک یې سم مشوره وکړه هغه ان شاء الله سبا راشي وکانه فی المدینه او په خار کې تسعه رهتن نه کسان یفسدون فی الارض چې فساد کو پزمکه کې ولا یصلحون او اصلاح نه کولا